زمونږ دې علاقه کې یو ځای کې ډوډۍ به د ګټې په تبه یې چا پخوله او هغې هغه منځ لږ ونې ځای به کچه پاتې کېده. حیران و چې اور خو په ټول باندې برابر دی او د منځ کې د دې ګټې یو ورځ وي هغه ماته شوه پکې دننه چینجی و او د چینجي په خوله کې شنه پاڼه وه. یعنی الله رب العزت خپل قدرت بعضې موقعو باندې ښیي، نو داسې ناشنا خبره نه ده چې اور سره یې کار دی او هغې کې دننه شنه پاڼه وله ورکوي، نو معلومه دا شوه چې الله روزي رسان دی. نن موږ الله پرېښنده تش روزی پسې روان یو، روزی باندې ماړه نه شو. الله سره تعلق قائم کا، ستا الله سپو کې و برکت واچي، ته چې له څه کوې نو ستا به الله جیب نه خالی کوي. خو موږ هغه جیب ډکوونکي پرېښی دی او صرف اسباب استعمالو، نو اسباب چا پیدا کړي دي هغه ته توجه ولوکه. بیا به تا الله نه سپوروي نه به دې خوارئ او د داسې غیبو نه به دله درکړي چې ته به اړو ګمان هم نه کوې. ویرزقه من حیث لا یحتسب وروستو راځي به روزي ورکوو موږ د هغه ځای نه چې د انسان اړو ګمان هم نه او روزي میلاو شي. هیڅ ذریعه نه روزي میلاو شي، ورکوي الله، ورکولی شي. هیڅ سبب نه و چې کجورو او مریم ته اتنا میوې ورکړې وي، هیڅ سبب نه و، هیڅ شی نه و، زمزم کوی راووښت فوارې ته نه راوچته شي. څه سبب و؟ د عربو ځمکه ډېره سخته ده، بعضې علاقې خو به انتها سختې دي. بیا دا د حرمینو خوا کې خو داسې سختې تورې ګټې دي چې دا څنګه څوک کنیستی شي. نو هغې کې دننه نه اوبه یې وایي دا بار راووښتلې، دې ته به ته څه ووایي چې دا څه چل دی؟ بس دا چې الله کوي نو الله کولی شي. رب العالمین دی که هغه نکاڼي په منځ کې چینجیله ورکوي نو دلته ستا خو الله سخت پیش دی، خوځوان جو تاله به یې درکوي که نه، چې اعتماد په خپل ربي چې روزي رسان الله دی. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. تعریفونه د خدای توب الله لري دي چې رب د مخلوقات دی، الرحمن عام مهربان دی. که دې غاړه نه پیغمبر له ورکوي هغه نه ابو جهل هم روزي ورکوي، که دې غاړه نه موسی علیه السلام له ورکوي هغه نه فرعون له د هغه نه زیاته ورکوي. داسې رب دی چې هغه دشمن له د هغه دوست نه هم زیات ورکوي. مهربانه دی، رحیم لوی مهربانه دی، خاص رحمتونو والا دی. دنیا کې عامه مهرباني ده، دو دشمن ټولو له ورکوي، او آخرت کې خاصه مهرباني ده، دوستانو له به جنتونه خوشحالی میوې باغونه ورکي او دشمنانو له به هلته بیا دوزخ اور به ورکوي. د دې یو یو ټکي دنیا تفصیل دی، ځکه دا د ټول قرآن کریم نچوړ دی. ټول قرآن کریم د دې یو یو ټکي تفصیل دی. بس د فاتحې د یو یو ټکي تفصیل رستو دا 10 پارې قرآن دی. بس دې کې خو نچوړ راغستی دی، بس مخکې بیا د یو یو تفصیل راخلي، څنګه رب دی، څنګه روزي ورکوي، دا تفصیل رستو په خپله را روان دی. لوی شان الله فاتحې له ورکړی دی، لوی شان. بس مالک یوم الدین، خاوند رز قیامت دی، د بدلې دی. رز آخری رز قیامت دی، دارنګه د بدلې رز ده. دنیا کې ظلمونه کړلي، دنیا کې ښې کړلي، د هغې بدله به میلاویږي. که آخرت قائم نشي نو ظلم اطلاق راځي. بیا چې نیکانو نیکۍ کړي دي، خپل ځانونه قربان کړي دي، د هغې بدله هغو ته میلاو نه شوه او ظلم شو، نه به یې آخرت شته. د ښو ښه بدله ده، د بدو بده بدله ده.
د چا چې خوښ هغه صدیق کوي بس تیری هم شته رڼاګانې هم شته خوشحالی حور غلمان هم شته جهنم اور هم شته تور لوګې هم شته تاله چې کم شی لګي کم ځای لګي هغې محنت کو بس د جنت نه د جهنم محنت ډېر ګران دی بل به وجنې بل مال به خوري بل باندې به ظلم کوي زیاتې به کوي ټول ګران کارونه دي هلاکت پکې را روان دی مرګ یاره ده پکې ته لیکن خلک هغه کوي او جهنم ګټي ځان لږ آسان کار مزد روژه حج زکات هغه نه ادا کوي جایز کار کوه د سر خطره پکې کمه ده ناجایز کوه ټوله خطره ده چې بل وجنې مړ کېږي به پاتې کېږي خو به نه کنه بل زیانه تا به زیانې بل ته نقصان نسې تا ته به رسي بل خفه کې تا به خفه کوي څه چې بل سره کې هغه سره کېږي سیو نو آخرت ګټل د آخرت جنت ګټل خسته آسان کارونه دي د امن خوشحالو کارونه دي او د جهنم ګټل ګران کارونه دي هغه ګران خلک کوي هغه ګران ځای د جهنم اور ګټي ځان نو قیامت دې دپاره دی چې د ښو ته د ښه بدله او بدو ته بده بدله میلاو شي اختیارمند دی د ورځې قیامت رستو راځي د دې ټکي وضاحت لمن الملک اليوم بچی د چا ده نن مار سړی میری حکومت ہماری حکومت تمہاری حکومت ارے بھائی د چا حکومت لمن الملک اليوم چا بادشاہی ده نن رضی للہ الواحد القہار در یو اللہ بادشاہی ده بل چا نه ده اختیارمند در ورځې قیامت خوله به خسته به ورکړی شي بدله بده خوله خسته مکان بدله کوک فسیلقون غیا زر د کوک ځای ته به موږ گزار کو دنیا کې کاږه روانو که چې کوک ځای خو کوک ځای ورته میلاوي حصې به تا دنیا کې لار کاږه اختیار کړې وه که تا نیغ اختیارولې نیغ ځای جنت ته وتلی وي کاږه لارې باندې روان وي قرآن وي کوک ځای ته به دې وغورځو کوک ځای ته کوک د کږو ځای هلته کوک دی ښایسته ځای جنت هغې ته نیغه لار ده صراط پل صراط هم دی صراط دا قرآن کریم هم دی دا نیغه لار ده نیغ ښایسته ځای دی جنت اختیارمند دی د ورځې قیامت سوره مهربان دی بده اراده کرده اونه شوه سزا پې نشتی نیکه اراده کرده اونه شوه اجر دی عجیبه خبره ده د نیکه په ارادې کولو اجر دی د بده په ارادې کولو سزا نشتی الله رب العزت عذر لټی چې تا جنت ته بوځي خو چې اوس تا لتې اړمې کړلي نه ځي نو تاسو څه څه عذر لټی چې دا انسان جنت ته ورسي ایاک نعبد صرف ستا عبادت کو مانا خلق کی خاص ستا عبادت کو پینڈے شیخ رحمہ اللہ فرمائی خاص خاص کیا ہوتا ہے صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں بس خاص دیاو کہ نو عام دبل کے صرف ستا بہترین مانا دانا چا صرف ستا عبادت کو بل سوک بدنی مالی حیث عبادت کے ستا شریک نشتا بس ایاکا صرف ستا بس صرف ستا عبادت کو مشرک پا مجھ کے وی ایاکا نعبدو دا مزنا بارو دی دلبار تو راو رسی لویا زوانا دا بغداد شاہی میرانا ایاکا بانی کافر سڑیا ایاکا صلوات دروخ صلوات آغا نپیر بابا تاواد لوی زوان تھا دے بل زوان تھا دے صرف ستا عبادت کو عبادت مینه د خدای توب تمه د خدای توب غختل د خدای توب دا به یو الله لکو حالانکه دا درې مخلوق سره وشته مخلوق نه غواړو محبت اولاد سره نه کو
نه بای دا جدا محبت دی مینه د خدای توب چې زما یو رب دی چې کله ته نه زه څه غواړم نو هغه سره شته او هغه راکولی شي محبت د خدای توب یو الله سره مینه اولاد سره بیبي سره بچو سره دا جدا شی دی یارانو دوستانو سره تمه د خدای توب داسې تمه هغه به د یو الله نه نو تمه د مخلوق نه نشتی اسباب لاندې تمه ټیک شو غوښتل د خدای توب نو غوښتل د مخلوق نه ولې کفر دی اوبه راکا دا کار وکړه سره راشه اشر دی دا دی هغه دی قرض پور راکا دا وکړه هغه وکړه دا غوښتل دا د بندګیرۍ دی دا د یو بل دی باندې د دنیا نظام روان دی دا درخواستونه موږ پیش کوو که نه افسرانو ته نور چاته نو غوښتل د خدای توب الله نه نه تمه د خدای توب د الله نه مینه د خدای توب الله سره ایاک نعبد صرف ستا عبادت کو که بدنی دی اکا مالی عبادت دی التحیات للہ والصلوات والطیبات مالی بدنی عبادت رب استا دپاره دی صرف ستا عبادت کو صرف و ایاک نستعین صرف د تا نه امداد غواړو نو امداد موږ دنیا کې د چا نه غواړو هلکه دا ګټه را سره واړه دا کار وکړه هغه شی راکړه داسې ناجایز دی نه بنده نه د بندګیرۍ د الله دی یو سړی موجود دی ژوندی دی حاضر دی هغه نه ته یو شی غواړې ټیک شو که نه اسباب لاندې اوس یو سړی قبر کې دننه دی ته نه څه شی غواړې نو تا د خدای توب غوښتل راواغسته دا غوښتل د یو الله نو ما تحت الاسباب غوښتی شي ما فوق الاسباب نشي غوښتی دا قبر نه چې غواړي دا دی څنګه غواړي سبب خو نشته لاس کې سا نشته خبو کې نشته سترګو کې نشته سترګو کا نظر ہی نشته دی تو بابا ما ویني څنګه دی ویني ژوندی و تی لیدلی مړ شو نشي لیدلی مشرک د عقیدې بنیاد په شګو ډیران باندې دی شګو ډیری باندې بنیاد دی سوي اخساری نشتی ایاک نعبد صرف ستا عبادت کو و ایاک نستعین صرف ستا نه امداد غواړو اسباب لاندې بنده نه امداد غوښتل ټیک شو اسباب نشته امداد زه غواړم دا خو د خدای توب والا کار ته کوي دا خو د یو الله نه غوښتل دي سیمه اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کی منگ پنے گا اللہ رمان منگ مضبوط کے پنے گا اللہ دا صراط مستقیم آل عمران 51 کے راضی دارنگی صراط مستقیم قرآن دے انام دا آل عمران 126 صراط مستقیم قرآن دے صراط مستقیم قرآن دے انعام 126 انعام 126 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دا قرآن لار در ابستا دا نیغا
वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमन, दा कुरान लारा दरबस्ता दा नेगा लार उस सड़े पन्ने गल्लारे ने दी पोकोक जीनो दी सी कना दारेंगे यासीन 4 अल्लाह अकबर। अला सिरात मुस्तकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम तदले गलशो नहीं तपन्ने गल्ला रवानी नो सिरात मुस्तकीम दारेंगे सिरात पुली सिरात तो मुझे लिखीगी दल तकी आलिमान द तफसीर फरमाई सोक चे दुनिया के पदे सिरात बने बराबर लाड़ सिरात मुराद कुरान वाना आजा सिराती मुस्तकीमन दा कुरान जमाने का लारदा सोक चे पदे ने गिलारे लाड़ पदे सिरात लाड़ नो आगा सिरात बने बे अल्लाह ताला नेक बूजी बिजले पड़क पशाने खा बिजले पड़क पशान बाग सुख जी चाह कुरान मैंने अमल कर दे दा सिरात रागस तेरे आगा सिरात बने बने जो सड़े दुनिया के पदी सिरात बने न देते ले आगा आल तक नेग नशीतले मजबूत के मंग सिरात मुस्तकीम माने दारेंगे सिरात मुस्तकीम इस्लाम सिरात मुस्तकीम तौहीद सिरात मुस्तकीम कुरान सिरात मुस्तकीम द नबी सुन्नत लार खुदा मंग पने लार मजबूत के बस ओ खै मंगता नो मुफस्सिरीन किराम हुई एह देनाए सब बेतना अल्लाह मंग मजबूत के जमंग खपा ख्वा देखवा निशी मंग ओ न खोईगु एह दिन सिरात अल मुस्तकीम मजबूत के पने लार चागा इस्लाम दे चागा तौहीद दे चागा कुरान दे चागा द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ा दा वाशवी सिरात अल्लज़ीना लार दागा खलको अनामता अलैहिम चिता पावी मैंने नियामत करे दे ता पे नाम करे दे नियामत ते करे दे आखलक चागी मनेता लार दाखल को चिता पे नियामत करे दे आगा सूख थी आगा रुस तो राजी बा आगा सलोर किस्म खलक दे मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन चागा नबियान नीनु सिद्दीकीन नीनु सालिहीन नीनु शुहदा दी नबियान दी सालिहीन दी सिद्दीकीन दी शुहदा ना सलोर कसान दिखा मंग पलाने मजबूत के लार दाखल को चिता पे नियामत करे दे मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन रब मंग पागा लारी मजबूत के बस दा नेकान दिखाना दा चे तब मुझ के वह चागा सलोर दे पसड़े के राशि जदर चाल आरवेमा अगर नियामतों ने चिपिशी हुई या सलोर किस्म डले ददी पड़ रहा तरस बने रवान शकन दी पसी रवान शन वागे मने बो रसी कर गजब पे न देशे मायदा शपेतमो को गजब 50 हो
مکانا واضل عن سواء السبیل دا ډېر خطا دي د برابر لارې نه دا خطا شوي دي ښه وغضب الله علیه خدای غضب پې راغلی سره د پوهې نه صحیح لارې پسې نه ځي که نه منې خدای غضبي چې نه دی شوی غضب په هغوی باندې ولا الضالین او نه دي هغه بې لارې نه دي هغه بې لارې دا هم 77 کې راځي قل یا علل کې دوی ډېرو لا خلکو له او ګمراه شوي دي دوی د سمې لارې نه دا یهود او نصارا دي ولا الضالین دارنګې غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب شوی په هغوی باندې چې بدعات کوي مفسرین معنا کوي ښه مختلفې معنی کوي دي او ولا الضالین چې هغوی سنت قرآن کریم کې دا 15 سورتونه راځي 15 چې هغه په الحمدلله سره شروع کړي دي فاتحه انعام کاف سبا فاطر دا 15 سورتونه دي چې په الحمدلله سره د دې شروع کړي ده نو دا یو لنډ سورت ته آیتونه دي او چې په پوهیږي که نه چې یو سړی په منځ کې وي الحمد لله رب العالمین هغه څه خبر دی دی پکار دا ده چې قرآن کریم ته توجه وکړی شي دا زده کړی شي دی باندې عمل شي نن معاشره په پلیتۍ کې ده قتل و قتال ظلم هر څه زیات دي زموږ معاشره کې وجه څه ده قوم الله چې کوم کتاب دی قوم دی امت دپاره د محمد رسول الله را لېږلی و صلی الله علیه وسلم هغې نه قوم شاته شوی دی که یو عاجز ښی دی قوم ته نو دوی وایي زده کوئ ترې ما خپلو تقریرونو کې ظالمان وی چې ملا قرآن راواغست که نه نو بس ته مې زده کوه نو مونږ وایو ټیک ته که نه ابو جهل خو کسب کړی دی تللی دی هغو به دا وي که نه د هغوی دغه کارو د ابو جهل دي د ابو جهل دي کار هم دقه چې هغوی به وي څه به یې کول وهم ینهون عنه وینأون عنه بل به یې قرآن نه منې کو نو پخپله به منې کېدل نه آین ای ډډې ته کېدو ته ویل کېږي بل به هم منې کو پخپله هم ډډې ته کېدل به نو دا چې کوم ملایان وي چې قرآن مه زده کوه نه پوه شه دا د ابوجهل نه سیری ښه دا د ابوجهل سکه زوی دی سکه زوی هلکه قوم له الله دا رالېږل دی چې ظلم ختم شي قتل و غارت ختم شي ډاکې غلاګانې ختم شي ناروا ختم شي هغه خو په بل کتاب کې نشته کوم کتاب کې ته ښیې ماته زه ووایم ته او الله ړومبی چې رالېږلی دی پیغمبر باندې څه شی رالېږلی دی په ایمان یې ووایه هر امي او ملا په دې پوهېږي چې الله قرآن رالېږلی دی ته قرآن خلاف څنګه کې بس یو دور دی جامه د علم کې ډاکوان مسلط دي په ملک باندې جامه د دین کې پوه شوې ښه ګیره ښه پټکې ښه ایسري کړې جامه قوم ته به وایي قرآن مه زده کوه څه شی زده کړي ګرنې زده کړي د هندوانو بل څه شی زده کړي ځکه خو معاشره د دې ته راله پوه شوې نه امې خپل هغه ملا پېژني نه د ملا څه حیثیت پېژني که قدر د الله ښودلی کېږي قرآن دی که قدر د رسول د صحابو ښودلی کېږي قرآن دی که قدر د عالم او د طالب ښودلی کېږي نو قرآن دی که قدر د جماعت ښودلی کېږي نو قرآن دی قدر د نیکو اعمالو ښودلی کېږي نو قرآن دی دا مخه نو ته بیا خو د خرو معاشره راله بیا د خرو نه د سپو معاشره راله هغه به یو بل سیری و تباه کوي به نور څه شی خو نشتی نو په دې به اکتفا وکړو د بجلی نظام ټیک نه دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین
الله اکبر. الو السلام علیکم.